السلام علیکم ملګرو، امید لرم ښه روغ جوړ بوئ. نن بیا تقریبا 100 ګوډو باندې یوه مشتمله کنویه پرشنار ته ورسېدله. خو مین خبره دا دی چې دا کوم کنویه رسي دې نه اوسه پورې نه تاجر خوشحال دی، نه ورنه عام شهري خوشحال دی، نه ورنه دلته کوم مشران دي هغه خوشحال دي. تاجر ورنه دې وجې نه دی خوشحال چې هغه یایي چې دغې کنویه کې د لیسټونه بدلیږي، کوم کسان پیسې ورکړي یا کوم مخصوص کسان دي هغه د ګوډې د هغوی رسي او نورو د نه رسي. او عام شهریونه دې وجې نه دی خوشحال که ګوډ یا انګوکې دی ټل کې دی چې 10 ورځې ودرېږي، 11 ورځې ودرېږي، 15 ورځې ودرېږي. تاجر کوم زور دی هغه بیا اندغ عوام نه وځي. مشران دي هغه یو نن دې وجې نه دي خفه چې کنویه د امن دپاره دا څه صحیح حل نه دی. پکار دی روډ دی هغه د آمد و رفت دپاره هر قسم آمد و رفت دپاره ښه ټیک ټاک ولاړ شي. اوس پرچنار کې موږ کسو چې دغو حالاتو کې هر یو کس په ګاټې باندې جنګ دی. هر یو کس موسمي کاروباري دي که هغه غوټ تاجران دي. هر یو کس یایي چې ما 3 ګوډې راوځي، ما 4 ګوډې راوځي، ما 15 ګوډې راوځي، ما 6 ګوډې راوځي چې زه خپله ګاټه وکړم. تاجره دا یو وخت دی دا به تیر شي، دغکې دی تا یو امتحان دی. خدای پاک دا تا یوه مکه دیر کړې دی چې ته دا مکه ته څنګه هغه کوې، آیا خلکو سره ګزاره کوې که نه کوې، غریب سره ګزاره کوې که نه کوې، کوم څه د ته ګټې، کوم څه د ته په چا خرڅوې، دا ټول د شهداو سرزمین دی. ټول دلته شهدا دي، دلته شوي دي، هغوی فیملي دي ته خرڅوې. اوس دا تا ضمیر دی چې ته یې څنګه ونې خرڅوې. مشرانو ته یوه هغه دی چې پکار دی کوم لیسټونه جوړ شي، څه وشي، دې ته یا ترتیب جوړ کړي یا دې نه علاوه هغه رد و بدل د څه کوم دی هغه په نه کېږي. او بل شی دا چې 1 جنورۍ باندې کوهاټ کې امن معاهدې باندې دستخطونه وشول او نن څه کوم دی 11 فروری دی، یوه نیمه میاشت یې پوره شو. اوسه پورې یوه شي باندې صحیح عمل نه دی شوی، سوای مرچو والا څه کوم دی هغه باندې د لږ لږ عمل کېږي. څه اوسه پورې 86 مرچې څه کوم دي هغه علاقې کې مسمار شوي دي. ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې کور مې کې هر یو کس په ګاټې باندې، هر یو کس ګاټې نه جنګ دی، هر یو کس کاروبار ته راوتی دی. که هغه موسمي دی که هغه ابا و اجداد نه کاروبار کوي. نو موسمي کوم څوک دي هغه کاروبار کوي، هغوی ته پکار دی چې تاسې خدای ته وکسوئ، ډېر کبر مه کوئ، ډېر ظلم مه کوئ. بس کاروبار والا کوم دي هغوی ته دا کاروبار پرېږدئ. تاجرانو ته پکار دی چې خدای ته وکسوئ، ظلم مه کوئ، چې کوم څه مناسب وي هغه ریټ ورکوئ. عوام ته پکار دی چې ځان نه بیوقوف مه جوړوئ. همیشه دپاره جنګو کې تاسې، منډې کې تاسې، ترډې کې تاسې، او چې کله داسې حالات راشي هغه کې ټول نه ذلیل یا تاسې ځینو خبرو کې چا مه رسوئ. او دویمه دا چې کوم شی راخلوئ په پیسو یې دیر کوي، پیسې د ورکوئ تاسې، نو هغه کې تاسې ویلې ته یو شی داسې میلاو شي، ته داسې څې، ته داسې وړې چې تا ته یې لکه مفت دیر کړی، لکه چې ته غال وي. نه، دا یې تو حق دی. که تا ته چا یو ټیم دیر کو یا تا ته چا وړه دیر که، نو تو خپلې پیسې ورکړي دي، شکریه ادا کولو سره جواز یې نه پیدا کېږي. ویلې د غریبه د دغه ځای کاسه دا لکه تا ساتلی دی، تا ساتلی دی، تا د وجې د دا خلک کاروبار کوي. سوال درته کوو چې کوم عام خلک دي هغوی نه رحم وکړئ. موسمي کاروبار والا څه کوم دي هغوی پکار دی تاجرانو نه رحم وکړي. تاجران پکار دی د نور عوام نه رحم وکړي. او مشران څه کوم دی دا ټولې علاقې باندې پکار دی رحم وکړي. ډېره مهرباني.